سلطان صلاح الدین ایوبي الله پاک دغه نه ډېر لوی کار اخیستی ډېرې علاقې هغه فتح کړي دي بیت المقدس یې فتح کړی او زه چې مصر ته لاړم نو په قاهره کې یو لویه قلعه وه ایوبي قلعه د هغه په نوم اوس هم شته او د قاهرې نه داسې درې نیمه ګنټو په مزل اسکندریه ورته وایي د دریاب په غاړه د هغه قلعه ده دا ټول یې فتح کړي او جنګ یې د انګریزانو سره د برطانیې سره او د دې انګریزانو سره یې جنګ و نو یو ځل لښکر یې جمع کړی او د انګریزانو په ډېر زور او شور کې ټول فوجي طاقت را مخامخ کړ او دې انګریزانو بحري بیړۍ راوستې یو غټه بیړه وه بحري چې د دې بحري بیړۍ نه موږ په بیت المقدس حمله کوو بریدونه دا مرکه چې وه نو دا د سلطان صلاح الدین ایوبي ته ډېره ګرانه شو وی چې اوسه پورې خو ما بله علاقې فتح کړې خو دا خو د انګریزانو ټول فوج راته را متوجه کړ او بحري بیړۍ علاج به څوک کوي هغې سره به څه کوو نو د شپې ټوله شپه الله ته وجړل او څه به یې وې الله زه ځان له بادشاهي حکومت نه غواړم خدای ستا د اسلامي ریاست حفاظت او د بیت المقدس حفاظت غواړم خدای ټوله شپه نن بادشاهان خدای ته جاړي را که نه زمونږ بادشاهانو زمونږ وزیرانو زمونږ ګورنرانو الله ته وجړل هر څه به ټیک شي دې خدای ته نه جاړي دې مونږ تا ته وایي د خدای نه سوال کوي په خپله خدای ته نه جاړي ظالمان ټوله شپې خدای ته وجړل نو سار کې څنګه راووتو نو یو ډېر نیک انسان و صاحب کشف و یو بزرګ و نو چا ورته وی داسې وکړه د پلانکې علاقه کې یو بزرګ دی هغه ته لاړ شه چې هغه لږه دعا وغواړي اعلانونه یې علماو ته وکړل چې د خدای په دربار کې وژاړئ د دې دشمن د دې لښکر او د دې بحري بیړۍ مقابله به ورته ګرانه نه شو کولی لنډه خبره دا ده خدای ته وژاړئ نو چې هغه نیک سړي له ورغی بزرګ له ورته کېناسته نو چې هغه ته چا وی دا سلطان صلاح الدین ایوبي دی وله ورغی وی حضرت زه راغلی یم تا له مهرباني وکړو الله نه سوال وکړه ځکه چې د دې موجوده لښکر مقابله زما فوج ته ګرانه ده او دا بحري بیړۍ راوستې را ودرولې ده او که دا استعمال شوه د مسلمان خلاف بیت المقدس زموږ نه لاړ هغه ورته وی ایوبي ته ولې خفه کېږې وی ستا بېګا د شپې جړه د دشمن بیړه غرقه کړې ده تا چې بېګا الله ته کومه جړه کړې ده د شپې جړه دې د دشمن بیړه غرقه کړې ده وی حضرت دا څه وی بېغمه اوسه منه مه راځه تا چې بېګا جړه کړې بیړه چې معلومات یې وکړل واقعي همغه د پېشمني ته خدای ته جړل او پېشمني په هغه بیړه د پاسه ذل طوفان راغلی ټوله بیړۍ وله غرقه کړې وه حضرت موسی علیه السلام چې کله د فرعون دربار کې لوی شو فرعون به ډېر قدر په ډېر عزت پې کول په زویوالی یې نیولی و لیکن د هغه په زړه کې خو هغه د ایمان شی پروت و نو یو ځل داسې په لاره تېرېده د خپل قوم هغې ته بني اسرائیل و نو د هغه د فرعون د قوم د یو هلک سره د یو بني اسرائیلي جګړه وه نښتې هغه پې بار وړه چې راشي دا پڼ را سره یوسه هغه ډېر دروند و نیش وړی او دې فرعوني د فرعون د قوم د کس د موسی علیه السلام د قومي واهه چې دا به خامخا ستا پلار به یې موړی موسی علیه السلام ورغی خپل منځ کې بیټ بچا کړو چې هلکه ظلم مه کوه دې نشي وړی نو ولې په زور پرې ده وړې دې فرعونیانو به د موسی علیه السلام په قوم ډېر زیات ظلمونه کول ټول کارونه ګیاګانې د سارو خدمت د چوړیتوب خدمت دا به ټول د دوی نه اخیسته هغه هلک رانیغ شو چې ته څه کوې زه خو دا ستا د فرعون یې ورته یاد کړې چې زه خو ستا د هغه پلار دپاره لږ یم خدمت کوم ورته مه ویله ژوند زیاتې به نه کوې ده بیچ بچاو کو هغه سړي لږه بدماشي وکړه موسی علیه السلام یو سوک ورکړه چې هغه فرعوني له سوک ورکړه بس د هغه سوک نه هغه مردار شو مړ شو خو چاته پسه ونه لګېده یو هغه هلک ته پته وه چې د موسی علیه السلام د قوم دی
یو فرعوني ته او یو موسی علیه السلام ته بل څوک خبر نه شو. پروپیګنډه جوړه شو چې یاره د موسی علیه السلام چې دا فرعون د قوم یو هلک چا وجلی دی خو چې چا وجلی دی. پولیس خواره شو، خفیه ایجنسۍ خورې شوې او سیکورټي چې څومره پټې ایجنسۍ وې خورې شوې چې معلومات وکړي چې دا هلک چا وجلی دی چې سزا ورکوله. چاته خو پته نه لګي سبا هغې د موسی علیه السلام قومي یو بل سره په جګړه دی. نو هغه و ډاډه هغه خو پرون خو موسی زما پره کړې ده او یو یې راله ځای ته رسولی دی. نو چې په جګړه نو موسی علیه السلام ته یې اواز وکړه راشه شبه دیم نه پشان په ما ظلم کوي لکه د پرون والا پشان کوي. بس هغه هلک خو پوه شو چې هغه پرونی سړی خو هم د جوړوالی دی. د موسی علیه السلام ورغې او بیا جوړه کوي. پوه شو چې پرون خو یو له سوک ورکړی دی هغه خو دې په یو سوک ځای ته رسولی دی. اوس که دې ما له بل سوک راکړې موږ له خو دی دوکاندار ته رسئ. نو هغه ورته ویې موسی خدای ته وګوره په ارام کښېنه ما له ګورې سوک رانه کړې. پرون دې م یو وجلی دی اوس به ما مړ کړې. ته چې څه وې زه کوم. معامله خو رفع دفع شوه خو هغه هلک هغه اطلاع ورسوله د بادشاه دربار ته. هغه هلک چې وجلی شوی دی خو هغه د فرعون دربار کې چې کوم هلک لوی شوی دی موسی هغه د هغه د لاسه مړ. بس فوراً فرعون میټینګ راغوښته. اوس موسی علیه السلام ته لا پته نه لګي چې اطلاع رسېدلې ده. میټینګ یې راوغوښته او خبره په دې وشوه چې خو چې مونږ کوم ماشوم لوی کړی دی موسی هلک خو هغه وجلی دی ده سره څه فیصله په دې وشوه چې دا موسی به رونیسو بس مړ به ځکه چې د خپل قومي دپاره دی ودرېده او د فرعون د قوم هلک یې وجلی دی. نو دنه قصاص اخیستل پکار دی او فوراً د هغه میټینګ نه یو کس و چې د موسی علیه السلام خیرخوا و هغې موسی علیه السلام یې خبر کړ. ان الملأ دله ستا متعلق مشورې کوي پرېږدي دی نه نیسي دی او وجلی دی. مهرباني وکړه خپې وباسه. نو حضرت موسی علیه السلام د مصر نه پیاده روان شو مدین ته لاړ. مدین ډېر کافي مزل دی. د ګاډي کم از کم د شپږو اوو ګنټو ښه د تېرې سورلی مزل دی او دشتې بیابانونه دي. په دغه علاقه زه ګرځېدلې یم وادي تیح ده او دې خوا بحر قلزم دی د خوږې اوبه م نشته د څښو کلي م نشته خو بس موسی علیه السلام ووت روان شو. پیاده ځي غریب سره جامې نشته مور ته پاتې شو ارور ته پاتې شو قوم ته پاتې شو او روان دی مدین ته ورسېد. یو داسې علاقې ته ورسېږم چې کوم ځای کې د فرعون حکومت نه وي او د الله نه سوال کوي رب نجني من القوم الظالمین خدای را دې ظالم قوم نه مال نجات راکړي. موسی علیه السلام خو پکې ماشوم لوی شوی دی هغه ته خو پته ده چې دا ظالمان ټول لګیا دي او د فرعون عبادت کوي او فرعون ته خدای وایي. دا فرعون د دوی دومره محبوب و دوی ته دومره خوښ و دومره چې په چوکونو کې د فرعون بوتان لګولي او چې په لاره به تلل نو سجدې به یې ورته لګولې او د دې فرعون په شکل واړه واړه بوتان یې جوړ کړي ځان سره یې په کور کې ساتلي او سجدې به یې ورته کولې. لکه اوس چې مونږ خلک د دې خپلو لیډرانو کم قدر کوو. کم لیډر پسې چې کم قوم ولاړ دی که نه بس هغه پسې لکه د غلام ورپسې دی. هلکه ډوډۍ درکوي چای درکوي څه درکوي د خدای ظالمه. هغه لیډر که په اور ورځي دی ورسره اور ته ننوځي که هغه لیډر په بربنډتوب ورځي دی ورسره بربنډتوب ته ننوځي که هغه لیډر دروغ وي دی ول هغه دروغ خوری. بس موږ د دې لیډرانو نه بېادبي د مافي خدایان جوړ کړي. دغه لیډر خلاف که څوک خبره کوي هر څوک چې دې په خوله هغه بد او کنځل ورپسې کوي چې د حد نه وګوره دې خپل لیډرانو تصویرونه او فوټوان او د هغوی په کورونو کې او په جیبونو باندې د هغوی بوتان تصویرونه لګول. خدای م هېر کړي دی او دا لیډران هم بس خپل ځان له خدایان کړي دي. خدای نه زموږ تبه ختمه شوې ده. د دې لیډرانو د خاطره موږ څومره سپکې څومره کنځل څومره بدې رلې یو بل سره جګړې جوړ نه شروع دي او د بیا کور په کور جګړې به او د بیا یو بل سره روانې به جوړې شي او دښمنۍ به جوړې شي او د بیا د یو بل په جنډو جګړې جوړې شي. دا زموږ فطرت ټیک نه دی.